نند جمعه مبارک ورځ ده او ټیم ډیر زیات مختصر دی یعنی تقریبا مانځتا 14 منټه پاتې پدې 14 منټو کې سم مختصر بیان دا الله رب العالمین دی کتاب او دا الله رب العالمین دا عظیم استازی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی دو احادیث او دا دو آیاتنا مبارکہ اول دے معنی کو اللہ فرمائی ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ ندی مناسب ندی پکار مشرکان لرا یعمروا مساجد اللہ چدی جوڑ کی جماعتون دا اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر دیو گواہی کون کی دی پخپلو زانو باندے د کفر اولئک حبطت اعمالهم دغه کسان چې دا پخپل ځان باندې د کفر گواہی کوي دا مشرکان دي د دې خلکو اعمال په دنیا کې برباد دي وفي النار هم خالدون او پور د دوزخ کې بدیو همیشه وي ورپسې آیات کې الله فرمایي انما یعمر مساجد الله یقینا جوړي جماعتونه د الله د الله کورونه هغه څوک آبادی من آمن بالله سوچ ایمان راوړي په الله باندې والیوم الاخر قرز د اخرت باندې واقام الصلاه او پابندي کوي د مانځه منځ قائم کوي وات الزکات او زکات ور کوي ولم يخش الا الله او نيريږي مگر د یو الله نه دا پنځه صفاتونه چا کی نو هغه د الله کورونه آبادی یو چې په الله ایمانی دویم په ورځ د آخرت ایمانی دریم د مانځه پابندي سلورم زکات ورکوونکي او پنځم چې د الله نه سوا د بل چا نه یریږي نو الله فرمایي اولا فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین بس یقینا زرد چې دا کسان شید سم لار مندونکو نه حدیث دو چې ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احب البلاد الى الله مساجدها دا الله په نسبت دی الله ته پټول دنیا کې بهترین او غرضه هغه جمعتون دي د الله کورونه وابغض البلاد الى الله اسواقها او الله ته پټول دنیا کې ټول زینو کې ناخوخ زینا هغه بازارونه دي او دوی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې د الله د رضا لپاره جمعه جوړ کو الله رب العالمین به در لپاره په جنت کې محل جوړ کړي دا دو حدیث او دا غي معنا او دا دو آیاتونه دا غي معنا مستاسو مخ کې وکړه عزتمند الله رب العالمین موږ او تاسو باندې احسانات کړی کوم دا غي شکر ادا کوو هغه ډیر کړو یو حدیث کې راځي مشکات شریف حدیث ته
ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چا په جمعات کې یو دیو بل کړه په خوا دی وی یو دیو بل کړه وې دې انسان تبع الله رب العالمین پسلوی اختورزو کی بدیار لس قسمه نعمتون و خوشحالی ورکی باغ خوشحالو نعمتونو کی یو خوشحالی دادا چه اللہ رب العالمین با دی انسان کدا ناری نئی و کدا زنا نئی دی انسان بدن با اللہ رب العالمین پا جہنم پا اور باندے حرام کی دا سمر دا کمال خبر ہے و معمولی عمل باندې یا لکه دې دور کې مزدا ویم چې یو بل په ولګاو دویم دا چې الله رب العالمین به انسان دا چې یو بل په لګول دی وړي و بیان کړی دا نو دویم به الله رب العالمین د جنت اته دروازې دی او دا ته ونه الله پاک ته کولاو د جهنم دروازې به غونډه په د باندې باندې شي او یو بل نعمت هغه کې لیکل دی چې الله رب العالمین به د رزق کې برکت راوړي دا ډېر اهم خبره جمعات کې یو بلب لګولې دی جماعت کی وڑی و بلا باق کھڑی دا و اللہ رب العالمین برادہ پر رزق کی برکت پیدا کی و زمانون رزق کی دا ٹول رازی دادا پا کپڑوں کی دادا پا خوراک کی دادا پا عبو کی دادا پا پیزار کی دادا پا کور کی اللہ پاک و برکت پیدا کی عمل لک کرے دا کمال د سری دا الله رب العالمین د کور د کابل حدیث تاسو بار بار اوریدلای فضائل اعمال کې مستری وای چې څوک د الله کورونه آبادین الله پاک داغه کور آباد یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یو انسان په یو جماعت کې پور خور کی درې خوره کی الله رب العالمین اغلرا پلس قسم اعزاز او لس قسم نعمتونه ورکړي پاوی کې یو لوی نعمت هغه داري چې دا انسان به الله رب العالمین د قیامت پر ورځ باندې خپل ځان تړل نزدیک زمانونو داولی د پرزق او برکت جهنم باندې باندې حرامي جهنم دروازې او په باندې باندې د جنت ټول دروازې وو ته کولاوي داول زکه چې د الله رب العالمین د خوف سره محبت وکړو د کدی حدیث کې صفا خبره معلومه شولا پیغمبر علیہ السلام فرمایي احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها اللہ رب العالمین تا پٹول دنیا کی پٹول زینو کی خوف زی جماعت بختور خلق آغا دی کامیاب خلق آغا دی چاہا پا جماعت کی وقت دیر لگئی آغا جماعت کی خرچ دیر کئی آغا پا جماعت باندے مایلی نچے دے پا جماعت باندے مایلو دا اللہ پا خوف زی باندے مایلو اللہ پا دے باندے مایلو او زمانونو چې سړي خزانه د الله سره دي
اللہ فرمائے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ اللہ وی حس یو شے داسی نشتا داغی خزانے زما سره نشتا دا دی معلومو خزانے دا اللہ سره دی دا اللہ تعالی در کری دی دا مال پا حقیقت کی گره دا اللہ دی سوک دا دوکا نشی دا زد سی تکڑاو ما زدا سی و خیارو ما او دا دمر مال ما پیدا کر نا اللہ رب العالمین تعالی دا مال در کر ستا پا دماغو کی طاقت اللہ پیدا کر ستا پا مٹو کی طاقت اللہ پیدا کر ستا پا بدن کی طاقت اللہ پیدا کر تا مزدوری وکڑا تا تجارتو کر کہ اللہ رب العالمین ستارہ دے مٹو نا طاقت دری کی اللہ رب العالمین ستارہ دے بدن نا طاقت دری کی اللہ رب العالمین ستاد دماغنا ستاد زلونا طاقت ختم کی تبیا نہ تجارت کولے شے نہ مزدوری کولے شے یہ سب نشی کر بس یو سکانے شے و پروتی چلتا دادا باندی دا اللہ احسانو چی دا ستالا اللہ در کری دی دادا اللہ ورکڑا او مانا چی دا اللہ را کری دی دادا بلچار طرف نہیں دادا اللہ دا طرف دی چی اللہ پا کم سے باندے خوشحالی گی و کم سے باندے خوشحالی گی نو باغی کیوں لگوا چی اللہ دے خوشحال لگا نو خوبیا خزانے دا اللہ سر دی اللہ بے در کئی اور دنیا کی بدے خوشحالہ کئی دنیا کی ہم دارنگی دے خوشحالی زندگی آخرت کی ہم دے خوشحالی زندگی او کہ دنیا کی دی اللہ خفا کرو کل کل بیا داسی چا اللہ پاک دی دنیا کی ہم سزا ورکی او کنا آخرت تا خوچل تا تلیل بہرحال زمانوں عرض دارے ناتا اس تا خبر کھڑی ہوا ٹیم مختصر دے ٹیم دا منزل قریب پورا دے کم کسان زو ززار نوزو بس جمع وزر عزت مندو درخواست دارے چی منگا باندے اللہ پاک دیر احسان کرے لے بیا خصوصا زمان پدی الماس پدی حدود باندے پدی کڑیر جماعتون شروع دی کار پکی کی تعمیر پا لحاظ باندے ماشاءاللہ کارونے پہ شروع کرے دے خود کارونے کی لکھو زمان پدی جماعت کی ماشاءاللہ ان کار روان دے تاسوین پستر گوان دے پدی باندې پاسه چتو شو دا لینټر کې فرق او هغه باندې لینټر بل و شو او بیا پدی کې لاندې د دې رنگونو دا رنگ د دې دا پروګرام هم روان مخې ته دا ډاګه ان شاء الله دې باندې به هم کار وشي دا ان شاء الله ډېر خاصه او بهترین جوړ شي گچا پا کی پیسی ورکڑی ہم بجوڑی گی انشاءاللہ کوری نکنے ہم بجوڑی گی بس دا پادی کی گی دا اس روان دے دا پادی کی دو والا ندے انشاءاللہ دا بکی او گچا پا کی سو اکڑنو بس غزان لگا پادی جماعت کی مثال بطور باندے قالن خور شو جانماز پہ کی خور شو دا دارے خوری شوی دا چارا وڑی دی دا پتر لگا پدی مانا سورا منزل شوی دی سورا پہ کی گی با او اگا انسان تبا ثواب رسی گی چارا ہو دی جماعت کی چا پیسے لگا ولی وی بنیادی خودے ہو یو خواہ دورو چدارنگی دا جماعت دیر مختصر ہو او دا لرگو دارنگی دا ٹیمانو پاس میں لگون دا ٹیم لگے دلے ہو او صدا وردا چې الله رب العالمین پای کې وساتو پر اخیرا واستلا لنټر به جوړ شو اوس بيدارنګ رنگونه منګورم لګي ان شاء الله دې کې به دا هغه چا به ایسای چې چا به خپل پیسې ورکړي چا به خپل ځواني لګولي چا به خپل چه روټي ورکړي خو شوق باندې فمینه باندې ماشاءالله دا مرګري قرباني کوي
محله والا په شوق باندې ګرځي او دان اسلام الله او د ایمان الله چې روټي په خیزه دان الله دې عمر کې برکت واچي مال کې دې الله برکت واچي او دغه شان ته کې دا نارینهونه لګیا دي دغه خدمت کوي نو زمارونو دا کار اوس نو نه پاتې کې دا بکیږي او مونږ او تاسو له پکار ده چې مونږ او تاسو به کې هم خپل حساب وکړو څلګ زه به کې ځان لم جوړ دا ثواب د ټولو په شریکه باندې شي کنه یو کس به چلته جوړ اوس دا یو کس به شي کنه دا مونږ چې د ټولو په کې حساب شي خدای تعالی یو عاجز دی دا هغه هیڅ وس نه کوي هغه صرف دا رنګي دعا وکړي چې الله پاک زما خو نور سوس نه کوي خو الله رب العالمین زما دعا وسوه هغه په کې شریک شو او زمانو د چا په کې وځي چې چیرې زما په نور خډیر وس نه کیږي خدای او 100 روپۍ وس مکیږي دا په کې ورکړه او دا 100 روپۍ وس مکیږي دا په کې ورکړه نو ان شاء الله دا په کې شریک شو او د چا په کې زیاتو کې جو په کې زیات ورکړي نو هغه په کې شریک شو الله دې موږ تاسو په ټول شریک کی او د عمل توفیق الله پاک راکړي دې جمعه کې کار روان دي استه بچانده کیږي نو پکاره چې هر مرګره په دې کې خپل اخلاص الله دې عمل توفیق نصیب کړي اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا پاک زم گناہوں معاف کی لا نوزنا گناہوں معاف کی الله رب العالمین ټول مسلمانانو سمرا شریح حاجتونه ټول مسلمان شریح حاجتونه غیب د خزانه پوره کی سور مسلمانان نن وخت مخ کې پاسوي د ټول مغفرت نصیب کی چا مغفرت شوی دی الله درجه اوچته کی الله رب العالمین زمونږه ټول مسلمانانو نارینه او زنانه او د خپل دین سره د خپل کتاب سره محبت نصیب کی الله زمونږه نارینه زنانه ټول دیندار کی د قبر د عذاب مو ساتي او دوزخ په امان کې شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم را نصیب کی امنا او بخیلاس باندې راکې دغه لاس تامن نامې نه مو ساتي الله په خپل خو زینو کې الله موږ د خپل مال د لګولو توفیق نصیب کړي په جمعاتونو کې مدرسو کې الله پاک زموږ مال ولګي الله بتاعو تاسو نو پاسپورتانو باندې ملګي الله زموږ راضي شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين امين يا رب العالمين